مجال دلتا خسیب یا الہی ہے تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں، یا الہی ہے تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری، پیر سے پپیرے کے غلے، ملا پہ ملا توپ کے غلے، شیخ سے پشیخے کے غلے، اجی سے پاتی سیب دے پشیادی توپ کے غلے، چالا بور دے لار چه بلبلې پکې نوی بوستان سکړما، چې صحیح مسلمانان پکې نه پیدا دا پاکستان وجود مونږ د پاره لعنت دی، چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړم، بے میوه بسر و قد خرامان سکړما، چې علاج مې د مرض کولې نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما، نن سبابت خالی منگولی درمو که بادشاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکڑما، دا گناہ دریاب لاؤ کلم لویا خدایا، ز رحمان با دا معاشر پا میدان سکڑما، ستا پاکستان پا بارا کے کپڑے خرسی کی دا خز و بارے پا دے باندې دا جماعت دا اللہ و دا محمد نامہ لکلے دا خز اچھے خزی اغوندی دا اللہ و دا محمد نامہ پیلی کرے بدے کپڑا زما بدے خبر پوئی شوئی، دا کپڑے ستاسو مسلمانان دا سور بچی اغا خرسی پا خزو باندے او خزی اغوندی بدے دو پیازا باندے او دا اللہ و دا محمد نام پیلی کرے. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. عزیزانو کاش چې هغه ژوند داغه نقشه الله ستاسو زمونږ په دماغ کې راولي چې د پیغمبر د حدیث د پاره د امام بخاری کمه منډه او کمه ترړه او کم تکلیفات برداشت کړي، دغه سه امام مسلم واخلا، دغه سه امام ترمذی واخلا، دغه سه امام بخاری والا. زما عزیزانو د دې خلکو ژوند چې تاسو وګورئ نو دا ځان بدرتا انسان مخکار نشي چې مونږ سکړی دي د دین د پاره. د دې وجنا تاسو د طالبانو ته یو عاجز غوندې درخواست کوم، په دې روزه کې ډېر ځایونو کې ترجمه شروع کی، خدای دې پاره یو پنجابی شعر دی، وہی کھڑیاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں آسن راتاں نیندر سی بیدار رہی. وہی کرا خبریں میں در توکڑی خوچ واورے نو خیار اوسېګا، ډېر تیارې به در باندې راشي خو د خوب نه ورته بیدار اوسېګا. کوم سړی چې په کور کې ویښ وي داغه په کور ډاکه نه پریوزي، همیشه ډاکې چې دي هغه د اودو په کور باندې پریوزي. نو لږ ویښ شي، د هر چا ها سره ها مه ملاووئ، لږ ویښ شي.
مولانا ادریس صاحب دی الله غریق رحمت کی ماته په پاړه چنار کې یو خبره کوله وی چې زه دې وبن ته لاړم نو د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په درس کې ناستم وناستو ما خدا سي بیروخه غوندې بناستو ما دا خیال کولو چې دا څه گردانی غوندې ده چې دا گردان به کله ختمي وی په خدای باور وکا چې د دې بخاری ډومبه شورو چې د باب کیف کان بدء الوحی الی څنګه ده ته کوم دغه کړه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف کان بدء الوحی په دې لفظ وحی باندې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه یو نیمه میاشت لګیاو نو رخ می ورته سم کړو چې دا زما چې کوم خیالو غلطو خطو بیا غراته د شاه صاحب چې کومي کیسې کړې دي هغه د دومره وخت کې زه تاسو ته چرته بیانول نو زما عزیزانو یو اول سره تلای ترجمه کول دا ډېر آسان کار دی پښتو کې تفسیر شته اردو کې شته فارسی کې شته عربي کې شته دا دی وخت کې ترجمه امی سره هم کولی شي ولان دی اردو ته وګوري او تاسو به ترجمه کوي خیال دې تکوا چې هغه خلق کوم معیار د حق نشي چې کوم خلقو برای راس دا دین د جناب محمد رسول الله نه اوریدلې دي ټیک شو برای راس بیا دا دین تبع تابعینو برای راس د صحابه نه اوریدلی تابعینو برای راس د صحابه نه اوریدلی ائمه مجتهدینو برای راس ائمه محدثین برای راس نن نشپیتا اتیا کالا مخ کې چې کوم د پیغمبر زمانه ته نږدې وو هغه په حدیث نه پیدا 1500 کال وروسته چې راتیر شو نو زدارو چې خلاص پی پوي ستا په دې ملک دام یو فتنه ده چاته چې منکرین حدیث وایي مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی د پرویز متعلق په یو شپه کې د ټولې دنیا د اسلامی ملکونو نه استفتاګانې وکړي او په یو شپه کې جواب راغی او سباله په فتوا د کفر ولګو نن هغه قسم خلقم په ملک کې موجود دي چې حدیث توبه نعوذ بالله د کوسلی ورته وي دا قسم خلقم شته عزیزانو نن په ملک دا قسم خلقم شته چې امام ابو حنیفه غوندې سړی هغه ته څه وایي لکه غیر مقلد پرېږده امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا 1500 کال وروسته روټي خلاص په حدیث پوهیږي او امام ابو حنیفه چې پیغمبر ته 50 کال نږدې ده هغه په حدیث نه پوهیږي امام مالک په حدیث نه پوهیږي چې تا ټول عمر د جناب محمد رسول الله په خوا کې تیر کړي تاسو خیال را په تمام زندګۍ کې امام مالک په مدینه کې پانی نه وي پخو کړي چې دیش مکه لاندې زما محبوب پروت عجیب احمد امین دی خدای وبخي هغه به دا شعر کله ډیر وي چې زړګي استرګې لګاوه د قدم لار نه ده
حضرت پیخي قدمونه دومره خواره نه ده. تاسو خیال را نو زما عزیزانو دې ته به لږ سوچ کوئ. که امام ابو حنیفه یو، که امام شافعی ناپوهو، که امام مالک ناپوهو، که امام حنبل ناپوهو، چا چې یو کم سل کرته الله په خوب کې لیدل، یو کم سل ځل پختنه ته اخیری وکړه چې یا الله ته پس ډیر خوشاليږي چې زاغه کار وکم. نو الله ورته فرمایل چې بتلاوت القرآن، د قرآن په تلاوت ډیر خوشاليږي. زمونږ د ملک یو رواج دی د روزه په درويشتمه شپه دا سورتونه وي، تبارک الذی وي کڅ وي. نو ما نه پرون چا تاسو کوی چې دا روزه کې دا څنګه چل، ما دا خبره نه ده، آرام کینا وی چې دا چل څه دی. ما حدیث کې راځي چې د شپې څوک سملی او تبارک الذی وي او د ودشي او مرشي، دا تبارک الذی به د قبر ته عذاب نه پریږي. دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی. نو ار سره ارش په به وي، دا په ومه شپه، په درويشتمه شپه، په وشتمه شپه، دا کیسې مثال کومه مليانو چا په یو رنگ کې ځان له دکانداری جوړه کړې ده او چا په بل رنگ کې ځان له دکانداری جوړه کړې ده. تاسو خیال راغی خبر اصلي داسې ده. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو دې ته بل خیال کوئ، تقلید د مذهب معین دا واجب دی. تقلید تیر ورځو کې څه طالبان راغله ما ته یې چې راځي تا د مولانا امام شاه سے مدرسه کې ویلي دا تقلید خبره. ما زه پښتو نه پوهې وی چې څه پوهېږي، مالکلم معیه بالعربیه. ما ته وی چې انا نه پوهې، انا نه پوهې، مالو ته نه پوهې، انا نه پوهې. تاسو خیال راغی. نو بیا مې ورته داسې دی غوږ نه ونیو، ورته مې وویل چې بچیا حال خو دې دا دی چې عربي کې 15 خبرې نشي کولې او ته ما سره په تقلید باندې بحث کې. نو دی وجنا لګ دا طالبان مهرباني وکړي، لګه مهرباني وکړي چې سړی اول تلای هغه نه پسته بیا سبق وایي. مونږ چې کوم بزرګانو نه سبق ویلې دي او کوم بزرګان ما لیدلي دي، زه درته څه وایم، څه درته وایم. دې کمره کې ناستو مفتی محمود صاحب دې الله غریق رحمت کی ما ته ویل کزه چې زو غلجو میا صاحب ته زو، ما له څه کوي وځي چکر وو روان شو. موټر کې ما ته وای چې یو خبره درته کومه، خو ته خو اناړي غوندې یا سینه چلته میا سه بیا تانګ کی ما جیغ زغاګ نه کوم خراته وکا. نو تازه راغله مدینه منوره نه. نو ما ته په موټر کې وای چې صوفی جمیل د روضه مبارکه خادم خاص دی. اگر ته په مدینه کې پښتنه وکړه چې ستاسو په پاکستان کې میاو دا څوک دی؟ وی ما ورته چې زمونږ ورور دی، زمونږ مرګره دی. وی راته وی چې زه روضه مبارکه ته ولاړم، صلوات و سلام می وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او مال پټکې راکو چې په دې قافله کې میا محمد جان را روان دي، دا پټکې هغه ته ورکړه. وی ما چې سترګې پرانیستې نو پټکې زما لاس کې پروت و. وی ما بس واغستو چې سحر شو په موټر کې سور شم او 10 میله قافلې له مخې له ورغم. چې ورغم قافله مې روکا وکړه
ورته مې چې تاسو کې میا محمد جان کم یو دی؟ خلکو راته وی چې دا دی. وی ما چوکته چې هو چې دته پټکې نه ورګي بل به چاله ورګي. وی یو طرف ته مې کو ولا مې ورکو چې دا بیګا ستا امانت رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړ. هغه د واسکټ دی جیب کې واچول او راته وی چې دا خبره مفتی محمود سے پلاره ما توکړه چل تلاړو خبره چې خلاص شوې زمیا سے پسې شم چې دی هغه تاسو سره امانت ته ما توخی. وی چې څه شه دې مالا پټکې هغه مفتی محمود ته داسو کته مفتی محمود نو ته داسې کوي معلم یا صاحب الله کدي پریدم په خدای باور وکي په داسې ځای کې ولاړم چې سلويخ 15 کاله پکې قال رسول الله ویلي شي او دروغ ویل د ایمان تاوان دی. 3 کاله ورپسې ومه 3 کاله خو اخیری راته وي چې زما د کور د بدعت اډه ولې جوړه کچا ته پته ولګي چې دې کې د رسول الله سم پټکې دي خطر به د دیوالونو صفای سو ګورته سجدي لکې سو بسکې نو زما کور بدعت خانه ما جوړاوه مات انګوا مال پټ غونډه راته وخایا تیرال د شپې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه دې زما قسمی چې د شپې په خوب کې پټکې راوړو راته وخودو ما ته ودا پټکې دې وی ګوره خو خدای ته وګوره چې څنګه و ما سحر ورپسې بیا لاړم غل جوړتا د زامنو نه پښتنه وکړي چې بیا لاړم ورته مې مالجی ما خو په خوب کې نو ویلي جماعت وخایا په وی خبراته خه وسلګ نه جوړم کنه چې خشمه بیا وګورو چې وفات شو هغه شی چې ماته په خوب کې خودل او د مړای نه تاو چې کفن کې مې وکړو سو وخت کې خور ته ځان سره یو زما عزیزانو د غرغشتو مولانا په دې کوستا کال کې شپه جلسه چې ختمه شوه مونږ ور سره ناستو 1 بجه و د شپې هغه چې خبره کوله داسې وکړه به یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی وکي یو خبره ده چې وکم کنه مونږ ول جی خامخا وکي ول ما په توحید کې یو رساله لیکلې و په توحید کې و چې رساله خلاص شوه د شپې پروتم یو 2 کسراله راته وی چې پاسه ومال چې څه چل دی راته وی چې ستا خدای سره پیشي ده وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاری چې خدای سره می پیشي وماړه کې خیال وکړو چې د رساله کې ما څه غلطي کړې ده راته ښکاری چې خدای سره می پیشي ده وی چې څو وخت کې بوتل مو خدای ته پیش کړم ورته وی چې نصیر الدین دا رساله تالی کړې ده ما چې یا الله دا مالی کړې ده ورته وی چې زار سمې درته معاف کړم نو عزیزانو لاړه خلک په دیوبند کې می تقریر کولو هغه ځای ولاړم چې په کوم ځای مولانا مدني درس کولو نو دا شعر مې وی چې مزتی الدهور وما اتینا بمثله ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه لاړې زمانه چې او زما د یار غوندې یو زمانه پیدا نه کړ دا زه بیا په نوري صاحب څنګه پیدا کړی چې په کوم ځای باندې په دې د خدای نه ډېر شکر گزارم او ډېر شکر گزارم چې داغه د شاګرد نن د بخاری درس وره نو عرض می دا او عزیزانو چې دا ټول سيزونه د وسعت علم سره تعلق لري د دې لپاره ډېر وسیع علم پکار یو سړی راغی امام ابو حنیفه ته یو سړی ته ورغه دکاندار دی چې الکه دا یو سودا راکا سودا ورکا یو پیسہ پکې کماو ودا پیسہ نشته خو د دې بدل کې به یو مسله درته وک ورته پیسې مسلې ځان سره کېده پیسہ راو باسا امام صاحب ډېر خپه شو چې زما د ادم رول علم چې دې یو پیسې قیمت نه کور تراغه خدا سورځ تیری شو هغه دکاندار په جړه امام ابو حنیفه تراغه صاحب غرق شو ولی
ویلور مې دا زما ډېره خوښه ده ما